دې هغې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت وایي. دا هغه فتنه ده. زه دې ورته وایم تیاری کوي د ټول میډیا په ذریعه د قوم تر دې په دقه اصولو سره موږ سره دې کېدي که نه، په دقه اصولو سره دا کوم چې د حدیثو دپاره طی کوي، په دې حدیث دا او دا قرآن خلاف دی او دلته په راوي کې دا چل دی او د امام بخاري هم دا دومره اعتماد چې چوت کې دا د 15 ټیمه مونځ رکعتونه نه دي که نه، د پلار به دا هم ثابت نه کي. بیا دا د زکات نصاب دی، دا څومره احکامات چې قسم دی ټول دین اسلام به کنډم کې په دې په ذریعه سره. دا جاهل په هغې څه پوهېږي. اول ورځ نور بکواسات کړي، مالک لګولی دی انشاءالله ټول کلیپونه زه راجمع کوم، زه لږ پارېږم ورته انشاءالله، زه بیا د ټولو کلیپونو جوابات کوم. مخامخ خو موږ سره کښېني نو دغه ټولو ته وایم د نیوزونو والا چې د خپل نیوزونو د مشورولو دپاره دې ته نه ګوري چې عوام ګمراه کړي. بل ورځ یو خبیث دلته راغی، ما ته یې وویله د کلیپ یې جاري کړو، بیا ما پوسټ ولیکو دلته دا پریاد ټي وي والا دی که څه شی دی، ډېر خبیث انسان دی. یعنی د 15 په عمران نامه د 15 پیسو دپاره ایمان خرڅوي دا خلک. هغه دجال چې راشي دا خلک به بیا خپل ایمان څنګه ټینګوي یار. ما ته دلته راغی لول خو یې رابطې و چې ماله ټایم راکړه نو ما نه ورکوه، بیا هغوی ته وویله دلته راغی ما ته او لسوی ما ته خو دا پته نه و چې دګې دومره قیسې پکې د منیر شاکر کې دلته ما سره کېناستو، دغسې راس خبرې نورې هم وکړې په دغه موضوع. ما ته ویل چې آینده به نه کوم زه دغه هغې نه پس بیا ورته خبیث تله د قیسې کړې. په اخره کې بیا وایي دا ملایان خپلو کې په لانجه دی، ملایان خو ملا دی نه لول هغه شکل ته وګوره د ملا دی. او بیا د پوره اجماعي مسایلو نه انکار کوي، نو ته اختلاف په علماو کې نشته، اختلاف دغه خبیث کوي. او بهرحال زه دې ټولو ته پیغام وایم تیاری کوئ، ما سره کښېنوئ، زه به تاسو شکریا ده که بینام به درته درکړم. دغه چمچې ته مې متی تیار کړي، ته خو بله ورځ ما ویلي زه ټول عوامو ته یم چې د دغې عمران هلک نه مکمل بایکاټ وکړئ. دا چې کوم چینل دی مکمل ټول ورنه بایکاټ وکړئ، ځکه لویه فتنه په دې وخت کې دره خوره کړې ده، دغې ترجماني کوي. خپل پیج باندې دغه 100 زره کسان هم نشته دی، دغه خبیث یې خپل. او اصل کې دی په دې خوشحالېږي چې دغه پالور زیاتي، پالور زیات نه دي زیاتو. تاسو ګورئ یو اهل حق عالم کتاب لیکلی دومره نه خرڅېږي. مرزا غلام محمد قادیاني ملعون لعینم کتاب لیکلی، دا هغه ملعون کتاب به چاپ شوی هم نه و، هغه به اشتهار ورکو ایډوانس بوکینګ وشو، دا کتاب به چاپ شوی نه و، ختم شوی به. دا د دې دپاره نه ګوري چې د اهل حق دی، دا د دې دپاره ګوري چې د په ګمراهیانو باندې نظر وساتي. نو د ده دغه انټرویو هم چې چا اورېدلې ده دا دغه پالورز نه دي، دا هغه خلک وو زموږ غوندې خلک وو، هغوی کتل چې بیا خبیث څه ویلي دي، کومې ګمراهیانې خورې کړي دي. صرف د دې دپاره کتلی دې دپاره نه کتلی. او بس الله تعالی دې دغه سړی خو د هدایت والا نه دی، الله تعالی خو دې دغه خبیث د سپي په مرګ مړ کړي چې عوام دغه کوي. او د دغه چینل چې ما سره ټول تاسو کې څوک پوهه خلک وي، دغه چینل چې څه طریقه ورسره کېدی چې د ختمولو کوشش ورته وکړي چې ختم شي په دغه طریقې سره.